د ایران او امریکای چې کوم جنگ روان دی نو په هغې کې ټرمپ چې دی دا ناکامه شوی دی. ټرمپ اوس دا کوشش کوي چې د ایران عوام راپاسي او هغه زما سره ودرېږي. په دې باندې به بحث کوو. ځینې کسان به له دې نه نه خبر کله چې دا جنګ نه و شروع شوی نو په ایران کې چې دی هم احتجاجونه کېدل. هلته کې ښځو چې دی هغو خپل حقوق غوښتل. خپل حقوق څه غوښتل؟ خو ازادي غوښتله. هغوی دا کومه پرده چې ده دا پرده ختمه شي او موږ ازادي غوښتله. او په دې کې چې دی امریکې کار کولو ومن رایټ والا چې هغه هم کار کوو. لکه د ښځو کم حقوق چې دي هغوی چې د ښځو ته خپل حقوق چې دي دا میلاو شي. حقوق یې څه دي؟ خو ازادي چې ده دغه یې غوښتله. نو دوی چې کله موږ په ایران باندې حمله وکړو دغه خلک چې دی دا به زموږ سره ودرېږي. دا ښځې به هم ودرېږي او کم سړي چې د دې سره ملګري دي هغه سړي چې دی دا به هم ودرېږي. نو کله چې اسرائیل او امریکې په ایران باندې حمله وکړه نو د هغو سپرین لیډر چې دی دا یې ووژلو. دوی چې دغه سپرین لیډر به موږ ووژنو دغه خلک چې دي دا به راوځي دا به زموږ سره ملګرتیا وکړي. چې دوی زموږ سره ملګرتیا وکړي نو د دې حکومت چې دی دا به ختم شي. لکه رژیم چینج چې دی دا موږ په دې کې راولو چې زموږ څوک وخي نو هغه به هلته کې په ایران کې چې دی هغه به کینی او زموږ حکومت چې دی دا به هلته چلیږي. خو د هغو دغه خبره چې ده هغه ناکامه شوه. هغو چې کوم ځانه سوچ کړو نو هغه ناکامه شو. دوی چې په لږ وخت کې به دا جنګ چې دی دا به ختم شي. خو جنګ چې دی هغه اوس هم روان دی. نو په دغه ځای کې ټرمپ چې دی دا ناکامه شو. نو کله چې ټرمپ ناکامه شو نو هغه اوس کوشش څه کوي؟ هغه راهلي کوم ځای ته جهازونه هلته کې ایران ته بیایي که اسرائیل دی او که امریکا ده چې جهازونه بیایي نو عام آبادیان چې دي هغه ولي هسپتالونه ولي اسکولونه ولي د دې د وجې نه ولي هغه چې دغه عوام د دې جنګ نه تنګ شي او هغه د ایران حکومت خلاف چې دی هغه راوځي او هغو ته ووایي چې دا جنګ چې دی دا بند کوي یا زموږ په حق کې چې دی هغه اواز وکړي. نو تاسو راته ووایئ چې د ایران عوام به د امریکې سره ودرېږي که وبه نه درېږي.